علیکم ملګرو، زه ام فضل نبی. ملګرو مونږ دی وخت کې داسې د خیبر پښتونخوا داسې پولیس افسر سره ولاړو چې هغه په کم علاقه ته تللی دی، کم دی کې هغه تعیناتي شوي ده، نو د هغه ځي د عوامو زړې ګټلې دی او دبدبې راوستی دی او یرې راوستی په هغه خلکو باندې چې کم د معاشرې دپاره ناسور دي. هغه پولیس افسر چې په کم ځای کې تعینات شوی دی څنګه چې تماته نو هغه ځي د هغې جرم پیشه خلکو هغه علاقه پرېښې ده. یقینا ملګرو زما ذکر دی د پولیس افسر د ځوان پولیس افسر د خیبر پښتونخوا فخر عدنان اعظم صاحب. عدنان اعظم صاحب رومبې ته موږ د دې په غیرتمندې خاورې باندې خرکلی ویو چې تاسو دوباره بیا تعینات شوي او په داسې وخت کې تعینات شوي چې په دې وخت کې د جرایم پیش دغه چې کوم نه شرع چې کوم نه هغه د ډېر باندې پیک باندې ده. دې وخت تاسو لکه څه وایي په دې خلکو ته څه پیغام دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره ډېره مهرباني نبی بھائی. ان شاء الله څنګه چې تاسو ویلې نو موږ خو کوشش دا دی زما پوسټینګ دلته کې شوی دی ایز ا ډي ایس پی پبي او د علاقې مطابق چې دی ستاسو په تور باندې چې تاسو راغلی نو د علاقې عوامو ته هم زه سلام کوم چې کوم د پبي تحصیل پښتانه غیر عوام دي دی با مخکې موږ سره دلته کې کوآپریشن کړی دی. باقاعده امید ساتم تمه ساتم چې بیا هم پولیس سره کوآپریشن کوي. دې سره سره څنګه چې تاسو د کرایم بابت کې خبرې وکړئ نو کرایم چې دی کرایم په هر ځای کې کېږي او پولیس چې دی نو پولیس د هغې د کنټرول کولو لپاره یې موږ د ډیوټي چې جوین کړې ده د دې لپاره چې موږ کرایم کنټرول کې کار کوو. انشاءالله موږ به دلته کې تاسو ته یو ښه سموت ماحول درکړو. کوشش به مو دا وي چې یاره په علاقه کې کوم کرایم دی خو هغه د منشیاتو بابت کې دی، هغه مطلب څه چوري چکاري دی یا مطلب دا دی هغه نور داسې څه کرایم دی چې د هغې نه پبلک ته تکلیف دی او هغه مطلب دا پبلک پریشانه دی. نو انشاءالله کوشش به زمونږ دی چې دا مونږ بالکل ختم کړو او زمونږ د ډي پي او صاحب جناب عبدالرشید صاحب چې کوم ویژن دی میشن دی دغې صاحب زمونږ جناب آر پي او صاحب مردان او زمونږ چې کوم آی جي صاحب نوې پوسټینګ شوی دی راغلي دي هغې د حکم احکامات دي چې یاره زمونږ د کے پي ده زمونږ چې کوم دی د ډسټرکټس دي دا مکمل د جرایم پیشه خلکو نه صفا سوتره وي. نو په دغې حال کې به انشاءالله مونږ که خیري تاسو نه د ستاسو په ترو باندې د عوامو نه د دعاګانو طلبګار یو او مزید به مونږ په دې کې انشاءالله مونږ خپل تاسو ته افرټس هم ښیو او تاسو هم کتېدل چې یاره دلته کې زما دا دویمه ورځ ده په دې کې مونږ دلته کې ښه کافي کار وکړو. په مجرمان اشتیاري کې مونږ پکې مجرمان اشتیاري ارست کړل، د هغې نه علاوه په منشیاتو کې پکې مونږ ښه کافي کار وکړو. نو ستاسو په ترو باندې زه چې کوم دی د تحصیل پبي عوامو ته دا میسج ورکوم چې اسلحه کلچر مکمل ختم، په دې باندې بالکل کمپرومایز نه وي. کم ځای کې خو قبضه مافیا وي یا کم ځای کې مطلب جرایم پیشه افراد دي چې هر قسم دي او یا کم منشیات فروشان دي خاص کر آیس چې کوم دي په دې باندې زمونږ فوکس دی زمونږ افسرانې بالا. نو د دې د ټولو دپاره دا یو کلو میسج دی چې دې ته بتایف شي هیڅ قسمه په دې کې مونږ بچا سره هم نرمي نه کوو او باقاعده د هغې خلاف به مونږ پراپر چې کوم دی خطا پرتو کاروایانې کوو او هغه به تاسو ته انشاءالله مونږ مخامخ به هم راځو تاسو ته د هغې پته ولګي. یقینا ملګرو تاسو د خبرې واورېدې درنې خبرې واورېدې. یقینا د هغه پولیس افسر دی چې د دروازې د هر د شرفا دپاره د هر د عوامو دپاره هر وخت کلاوي. دې وخت کې مونږ موجود دې وخت کې 9 بجې د شپې 9 بجې او دا هغه دغه چې کوم دی نو هغه پولیس افسر په خپل دفتر کې دې دپاره ناست دی دې لپاره چې دلته څه میټینګونه شول د عوامو راغوستي د عوامو نه مختلفو د هغې څه مسلې وي هغه مسلې واورېدې. یعنې دا په 9 بجې د شپې 9 بجې دي او دی اوس هم په خپل یونیفارم کې دی او خپل دفتر کې ناست دی. یقینا ملګرو تاسو به مونږ مرسته به کوو د دې داسې پولیس افسرانو او د مونږ ملاتړ جوړو چې زمونږ دا خاوره چې کوم ده نو دا ښار چې کوم دی دا ګلونو ښار دا پبو ښار چې کوم دی دا یو ځلې بیا د امن ګهواره جوړه شي. ډېره مهرباني جي والسلام.